چې د میوې فصل دی د تیاری نه مخکې خرڅ نشي، د میوې فصل دی د پوخوالي نه مخکې خرڅ نشي. او په دې باب کې امام بخاری امام مسلم حدیث راغلی عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما، عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت کوي قال فرمای نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم منع کړی دا عن بیع الثمار، د بیع د میوونه حتی یبدو صلاحها، تر دې پوری چې سو پوری پاغي کې پوخواله نه ښکارا شوی، سو پوری پاغي کې پوخواله نه ښکارا شوی. نه البائع والمشتری، اغستون کې او خرڅون کې دواړه منع کړی دي. رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د خرما د بیع نه منع کړی دا حتی تزهو، تر دې چې سرواله پکې ښکار شي، تر دې چې سرواله پکې ښکار شي. وعن السنبل، او د پټي د وګونه حتی یبیض، تر دې چې هغه سپین شي هغه وږي. ویأمن الهامة، او د خطرې نه په امن شي، د خطرې نه په امن شي. بخاری مسلم دا حدیث دی. محترمو، لکه څرنګه چې زمونږ په ملک او زمونږ په علاقو کې د امونو د باغونو فصل چې دی هغه د پخېدو نه مخکې خرڅولی شي، دغه شان په مدینه منوره په عربو کې هلته به کجوري چې دي یا انګورو د هغې باغونه به د پخېدو نه مخکې خرڅولی کېده، د پخېدو نه مخکې به خرڅولی کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه ممانعت فرمایلی دی، ولې چې په دې کې خطره او امکان شته چې په فصل به څه آفت راشي، څه مصیبت به راشي، مثلا تیزه سیلۍ پرې راتلی شي یا د اسمان نه وریدونکې ګلۍ پرې راتلی شي، داسې کیدی شي چې دا غله او دا میوه تباه شي. نو دا خطره پکې ده، دا مبدي الی النزاع دی، او کم څیز چې مبدي الی النزاع وي، جګړې طرف ته بوتلونکی وي، د هغې نه په شریعت کې منع راغلی. نو میوه چې پخ شوي نه وي، حضور صلی الله علیه وسلم د هغې د خرڅولو نه منع کړی ده. محترمو، په دې باره کې دویم حدیث انس رضی الله عنه روایت قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع الثمار، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د میوو د بیع نه منع کړی ده حتی تزهی، تر دې چې رونق پکې پیدا شي، رونق پکې راشي. قیل وما تزهی، ورته وویل شو چې تزهی څه دی، رونق څه دی؟ قال حتی مره، وی فرمایل چې تر دې پورې چې دا میوه سره شي، دا میوه څه شي؟ سره شي. وقال ارأیت اذا منع الله الثمره، چې څه خیال لرې که الله پاک دا میوه منع کي، الله پاک دا میوه منع کي بما یأخذ احدکم مال اخیه، نو دا یو رور درې بل رور دا مال په څه ته وجایلي، په څه وجه باندې درې بل مسلمان دا رور مال اخلي. دا متفقون علیه حدیث دی. محترمو، دا خبره څرګنده شوه، دا واضحه شوه چې په باغ کې میوه پخ شوي نه وي، نو د پخولو نه مخکې د دې خرڅول منع دي. الله پاک دې په موږ تاسو ته د عمل توفیق نصیب کړي.